بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبر اتره به کوو د افغان او د پاکستان ترمنځه تاوتریخوالی د ډېرې څه مودې راسې روان و. بیا پکې دوه ځل ناستې وشو، په دوحه کې وشو، ترکیه استنبول کې وشو. بیا هغې نه بعد ویلې کېده دا چې په 6 نومبر باندې به یو ځل بیا ناستې کېږي. هغه ناستې بیا وشو. په هغه ناستې کې څه نوي اپډیټس دي یا څه نوي معلومات دي، په هغې باندې به خبرې اترې کوو. مونږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب، پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه شاهجي، ستاسو مننه چې ماته مقرر. ټکر صاحب، څه نوي اپډیټس دي د ناستې، هغه راته لږ ووایئ. څنګه چې شاهجي تاسو ووایئ چې تعلقات اړیکې هغه ترینګلې وې د پاکستان او افغانستان ترمنځ، بالکل. او بیا پکې داسې جنگي صورتحال پیدا شو، په یو بل بریدونه وشو. بالکل. خو بیا له خمرغه مذاکرات دوی آماده شو او په قطر کې هغه سلسله شروع شو، ورځنی اوربند وشو. بالکل. خو تحفظات و، سوالونه و او مشکلات مو. بیا د دغه تحفظاتو، دغه مشکلاتو، دغه ستونزو حل کولو دپاره دوی په دې راضي شو دواړه ملکونه چې موږ به یو نشست په استنبول کې وکړو. په هغې کې هغه مشکلات د کمي په ځای لاس یې وشو. ښه، مطلب نوی اپډیټ دا دی چې لکه مطلب نور هم مشکلات راغله پکې بالکل. مخې ته. هغه 6 ورځې مسلسل مذاکرات وشو او په هغې کې بیا مطلب یې چې دواړه په دې اګري شو چې یو مذاکرات په جاري ساتو، خو مسلې په ځای وې. نو بیا د 6 نومبر د نننۍ ورځ دا وټاکل شوه او مطلب یې چې نګران ترکي او قطر او بیا پاکستان او افغانستان نن لاړل. نو زمونږ ډېرې تمې امیدونه او هیلې دي، مطلب چې کوم 6 نومبر و هغې ټاکلی و، هغې ټاکلی و. نو نن هغه شروع شو. خو تحفظات په خپل ځای و، سوالونه په خپل ځای و، شکوک او شبهات په خپل ځای و. که یو خوا امیدونه نو بل خوا یرې هم وې، خطرې هم وې چې یاره څه به کېږي. نن د خلکو امیدونه وځي چې یو ښه خبر به ترې راوځي، مطلب لکه د امن و امان خبر به ترې راوځي. بالکل. خو چې کم د پاکستان ډیمانډز وو، کم د افغانستان ډیمانډز وو، کمې خبرې اترې روانې وي او په دې دوران کې کمې لهجې استعمال شوې، نو چې کم تجزیه کار وو، پوهان دي او د دې سیمې په سیاست پیږي، نو هغوی داسې په زړه کې کرل رې بالکل چې خدای خیر ملکونه خو کینی، خو آیا څه حوصله افزا به وي، نتیجې به مثبتې وي که نه. نن شاهجي تاسو سره زه تازه ترین چې کوم خبر شریکوم، نو فلحال اوس چې موږ ناست یو دا خبره کوو، واوښه څه د پاسه 9 بجې دي چې په استنبول کې کوم مذاکرات نن شروع شوي وو. نو له بده مرغه هغه د څه وجې لکه اوس فلحال د ځنډ ښکار شو. په هغې کې یو تعطل راغی، هغه دا چې ګورئ موږ به بیا وی چې ګورئ تاسو احتیاط کوئ، دواړه ملکونه ډېر احتیاط به کوئ، حالات نورمل نه دي، نازک دي او څوک هم د دې نه فایده اوچتول شي. نن په چمن سپین بولدک کې یو پیښه رامخې ته شوې وه. افیشل د هغې څه کلیم نو شوی، په رسنیو مستندې چې کومې ذرایع دي په هغې څه خبر نشته، خو په سوشل میډیا داسې خبرونه وچلېدل چې یاره پاکستان په افغانستان په کندهار کې یا په سپین بولدک یا په چمن کې برید کړی دی. داسې څه ثبوت نه و. صحیح. او خو د هغې نه یو څیز جوړ شو په سوشل میډیا او خلکو یې چې بس مذاکرات ختم او ناکامه. اوس د پاکستان وزیر اطلاعات چې کوم دی نو تاتارړ هغه خبره وکړه چې بهی هغې طرف نه شوی دی، مطلب د افغانستان طرف نه، د افغانستان طرف نه چې کوم برید دی هر څه شوي دي او باقاعده وي موږ ثبوتونه هغوی ته وړاندې کړل چې ګورئ موږ نه دی کړی پاکستان، ځکه چې مذاکرات روان دي. او لوی سوال موږ مو یریدو چې خدای دا څه وشو، مذاکرات خو روان و، ډېر امیدونه و، تمې وې، موږ خوشحاله و چې زه په درېیم ځل کینی او انشاءالله العزیز چې ترکي او قطر پکې دی، دا میډیټرز دي، ګرنټرز دي، نګران دي او هغوی کوشش کوي. نو انشاءالله چې دا ځل څه ناسه بله تمه امید دا مو شاهجي چې مطلب دا د نن کم پلاوي کم وفدونه کم ډیلیګیشنز د پاکستان او افغانستان تللي دي، نو دا اپګریډډ دي، لکه په دې کې د اعلی سطحې مشران موجود دي. مطلب په 6 نومبر باندې چې کوم کسان تللي وو نو هغه دا ښه با اختیاره دي که نه، که هغه د پاکستان لخوا خو بل په دغه کې ټیک وو، خو هغې باندې دا خبره کېده چې با اختیاره نه دي. د دې نه څه تاثرات اخیستې شو، لکه مطلب موږ د دې نه مخکې هم ناستې شو، بیا اخرنۍ اوس دا ناستې په 6 نومبر باندې وشو، خو څه حل یې رو نه وتو. موږ ګورو چې الټه نور هم حالات خرابېږي، نو څه وکړو؟ لکه دې نه موږ کوم میسج اخیستی شو؟ بالکل. ګورئ چینلز نه لارې چارې څوک استعمالی، شخصیات په کوم انداز خبره کې، ستاسو د جواب له راځمه دا تاسو په دې ځای باندې لږ شانتې زه تاسو ته ګوره یو بیکګراونډ ږدم شاهجي. ضرور جي. کله چې مذاکرات خلک کوي که نه،
نو کم از کم خپلې رویې خپلې ژبې زه دواړو ملکونو باندې غږ کوم جی لکه که پاکستان دی خواجه آصف صاحب زموږ وزیر دفاع دی نو هغه ووی چې به که دراندازي کېده نو بیا به مونږه ګهرای سره دننه ځو د دې په جواب کې چې د هغوی کومه لهجه وه نو هغوی وویل چې دا خو پاکستان د امریکې د مفاداتو یو پخلی کوي او دا د هغوی دپاره لګیا دی بیا زابل په افغانستان کې یو ولایت دی یو صوبه ده هلته د هغوی د عسکرو پریډ کېده نو په هغې کې چې کومه ترانه لګېدلې وه نو په هغې کې دا وي چې موږ به دا خپل سپین بیرغ دا به په لاهور لګوو صحیح ده بیا او کنه مطلب په یو بل اٹیک شروع شو او باقاعده دا په سوشل میډیا وایرل دا او دا ګوره نفرت ته هوا ورکول دي بیا دا هغې چې کوم خوست یو دغه دی هلته د طالبانو نایب وزیر داخله هغه د ګریټر افغانستان یو نقشه مخې ته راوړې ده. هسې ټکر صاحب په دې کې مونږ ګورو نه چې دا یو ټي ټي پي چې کوم د کسان دي مطلب مونږ به دا ووایو چې یو ډله ده یا یو دوه ډلې دي دوه ملکونه ډېر مضبوط په جنګ اړولي نه دي. سوال دا دی ګورئ ډله ده یا هلته 10,000 دي یا 12,000 دي یا هر څومره چې دي هغې ګورئ طالبان رژیم هم چې کوم دی نو هغه وایي چې څه وکړو یو خواته نشي تللی بل دا هغه طالبان دي ګوره ډېر زورور خلک نه دي دپاره او که نه نو دا ځکه خو پاکستان چې کوم دی بیا دا غوښتنه کوي چې بهی تاسو په دوحه مذاکرات کې د امریکې سره دا منلي وو چې د افغانستان خوره به نه د ګاونډي هیواد نه په نړۍ کې د یو ملک هیواد هم نه استعمالیږي نو تاسو په هغه ژمنه قلار ولاړ پاتې شئ په هغې عمل درآمد وکئ اوس دغه د پاکستان غوښتنه بیا د دې پخلی کوي لکه ګوره چې دا ډیلیګیشن ته نو بیګام زموږ دلته چې کوم افیشلز دي سرکاري زموږ چې کوم حکومتي چارواکي دي په لوړو هغوی ووایي چې بهی د پاکستان پوزیشن واضحه دی فهم دی چې مونږه کومه غوښتنه وه که هغه په قطر کې وه که په استنبول کې په 15 اکتوبر وه که هغه اوس په دې نومبر کې په 6 نومبر د نو دا ده چې بهی تاسو دغه خلک دا کلادم تنظیمونه دا کنټرول کې قابو کې چې دا دی خو دراندازي نه کوي د هغې طرف نه پخلی نه میلاویږي دوی ته چې داسې به وشي او که نه نو ماحول چې کوم دی شاجي هغه ډېر ترینګلی دی موږ چې بار دا خبره کوو چې به یې احتیاط کوئ نو د دې وجې کوو چې دا نن په سپین بولدک کې څه وشو چې د دې د وجې مذاکرات فلحال څه وخت دپاره د تعطل ښکار خدای دې نه کوي چې ناکامه شي خو که دا حالي دوی مطلب چې داسې یو بل سره خبرې نه کوي او نو بیا به خامخا څوک ترې فایده وباسي اوس راځم ستاسو دغې پوښتنې له چې تاسو وکړه چې یاره او که نه لکه څه وجه ده دوه ملکونه دي سټیټس دي ذمهوار دي یو بل سره یو باور مطلب ما دا سوال دا و چې لکه دوه کسه 100 کسه په شر کړي دي نو دا دوه کسه ډېر زورور دي ډېر دغه دی حقیقت دا دی اوس دا خو دوره نه دي زورور د سټیټ نه خو څوک هم دغه نه وي که نه لکه بدله سوچ کوم که نه ورسره ډېر هم وسله یا او کار څه کوي خو ریاست خو ریاست وي هغې سره نه کېږي که هغه هر یو ریاست وي که نه لکه ریاست وسایل لري یو اختیار لري د فیصلې اختیار لري یو نظام لري او بیا د پاکستان چې کوم ریاست دی نظام دی دلته مطلب ډېر مضبوط فوج دی مطلب یې چې بل دا چې تجربه د انډیا سره د جنګونو دی خوا په دې ترهګرۍ خلاف جنګ نو ګورئ داسې ده چې یو تنظیم خو به څه وخته پورې ځان وساتي یوه ډله خو په یوازې سر نه کېږي دا مونږ چې وایو احتیاط پکار دی ګوره دا پراکسیز دي دا یوازې نه دي دوی باندې د چا لاس دی لکه انډیا ته تاسو وګورئ په واضحه توګه هغوی لګیا دي هغوی خو ګوره پاکستان ته نقصان رسول غواړي تاسو څه وایي سوچ هم څه وایي لکه د معلوماتو مطابق چې کوم دي ستاسو هغه څه وایي چې دې باندې چا لاس کېدی شي انډیا کولو ښه جي او هغوی خو لکه مطلب ګوره لکه چې انډیا خو خامخا دلته ځان له داسې خلک ګوري چې هغه استعمال کړي صحیح ده نو هغه استعمالي لګیا دي هغوی کوشش کوي په عجیبه عجیبه جامو کې دا کلبوشن یادو د چا سړی دی کوم ځای نه ګیر شو څه دپاره ګیر شو حالات خو مثالونه دي ثبوتونه دي نو به هر حال دا کم چې مذاکرات اوس روان دي خدای دې وکړي دا جاري وساتل شي دا ډېر زیات مهم دي ګینې دی نو بیا خلک فایدې اوچتوي او مونږ دواړو روانې دي تنجي فایدې او بالکل دا د خلک پکې خپل لاسوهنه وي خو دواړو ملکونو ته خواست دی چې مذاکرات وکړي مطلب دا چې لکه دا تاسو ګورئ دا مذاکرات د تعطل ښکار شو اوس پاکستان هلته چې کوم وفد دی هغه پاکستان سره اوس په دغه کې د اړیکو کې دی دا سره روان دي اخو افغانستان د خپل دغه سره نو بهرحال دا خو مشران دي خو زه چې کومه خبره کوم هغه دا شاهي زموږ زیاتره تجزیه کار سینیر صحافیان هم دا خبره کوي ډېره مهمه خبره ده
چې زمونږ ځینې چینلز روایتي چینلز دي، د جرګې دي، د خبرو اترو دي، او هغه د سیاست دي. تاسو وګورئ زموږ په دې پښتون بیلټ کې داسې سیاسي خلک، سیاسي مشران، مذهبي مشران، علما چې د هغوی یو فیملی بیک ګراونډ هم شته دی، د هغوی خلک هم مني، عزت یې هم کوي په دې پاکستان کې هم، په دې افغانستان کې هم. نو دغه چینلز که موږ استعمال کړو، لکه ګوره زه تاسو ته وایم مولانا فضل الرحمان صاحب، جی آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب، جی اسفندیار ولی خان، جی اخو ناروغه دی، خو د هغه زوی عمل ولی خان، شته محمود دی. خان چکزی صاحب، داسې په دې قبایلو کې داسې سیاسي کورنۍ دي چې داسې خلک دي چې د هغوی تعلقات دي راشه درشه ده دغه شان هغې طرف ته دي. تاسو علما خبره دي. کوئ وختي یو صحافي ویل چې دا کسان لاړ شي نو کېدای شي دا هر څه ختم شي. بالکل. نو دغه روایتي لارې دي که نه. نو مونږ وایو چې چون کې خدای مکه که جنگ کېږي، نښته کېږي، بدامني راځي، په یو بل دا باور ختمیږي، نو نقصان به دواړو ملکونو ته وي. نو د دې نقصان نه د ځان بچ کولو دپاره او د چا لکه اوس مطلب چې هندوستان به خامخا لاس بیا دغه کوي، ټیک شو، د هغه مخه ودرولو دپاره په کار ده چې سیاسي لارې، روایتي لارې دا استعمال شي، او دا کوم چې مذاکرات روان دي که نه، نو په دې کې ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي چې دا څوک سبوتیج نه کړي. لکه نن چې کوشش وشو په سوشل میډیا، ګورئ لا پته نه وه لګېدلې چې حمله چا کړې ده، څه شوي دي، څه پکې خدای مکه کیجوالټي پکې شوې که نه ده، هېڅ خبره نه وه، او مذاکرات ختم په سوشل میډیا، هوا یې ورکړه. دا څوک ورکوي دا هوا چې دا بس ډایلاګ داسې او هغسې؟ هلکه دا خو دوه ملکونه دي، خبرې اترې دي، جنګ څه د ماشومان د ګوډاګو لوبه ده، جنګ خو خلک تباه کوي. بالکل. ډیره مننه ټاکر صاحب، یقینا ډیره ګټوره خبرې مو کوي او ډیره ژورې خبرې مو کوي. او څنګه چې تاسو د سوشل میډیا خبره وکړه، نو پکار دا ده که هغه د پاکستان نه یا د افغانستان نه یو څوک هم دغه سوشل میډیا غلط استعمال کوي، نو د هغې باندې ښه ټیک ټاک اکشن اخیستل پکار دي. ولې چې دا یو دوه ملکونه دي، ګاونډي هیواد ملکونه دي، او په دې کې جنګ نه دی پکار. او زموږ خو ډېر کوشش او ډېر ارمان او په زړه باندې چې یو ښه فیصله مخې ته راشي، خو چونکې پکې بیا رکاوټ مخې ته رالو. الله دې وکړي چې امیدونه ژوندي دي، الله دې وکړي امیدونه ژوندي دي، او الله دې وکړي چې دا ناستې وشي او دغه فیصله په یو ښه خبرو ښه انداز کې ختم شي. دا زموږ نن پروګرام در بل پروګرام پورې مالا زما ټیم لره کې اجازه دلوي الله